مونږ چې د 10 میث شروع کړو او 10 میث کې مونږه په 1.1 کې دوه کوېسچن کړي وي. یو مونږ سولوشن بای فیکټرایزیشن کړو او یو چې کوم دی مونږ کړو سولوشن بای کمپلیټینګ سکوير میتھډ. نو کې مونږ یو پارت کړو، یو ویډیو مونږ اپلوډ کړو. اوس مونږ کې سیکنډ پارت کو په کمپلیټینګ سکوير میتھډ باندې یو بل کوېسچن کو. صحیح شو؟ دا راکړه 9x² minus 6x plus 5 by 9 equal to 0. نو دا په کمپلیټینګ سکوير میتھډ باندې څنګه کوو؟ ما تاسو ته ویلو چې کمپلیټینګ سکوير میتھډ دا دی چې تاسو یو طرف ته پرفیکټ سکوير جوړ کړئ او هغه نه پس هغه سال کوي. خو چې کوم ځای کې لفظ سال راغلی نو موږ به څه طریقه باندې د x قیمت فایند کوو او x قیمت فایند کول نه پس زموږ کوېسچن ختمېږي. نو هغه x قیمت فایند کول لپاره چې کوم سټپس موږ ته کولی هغه مختلف طریقو سره کولی. خو دلته چې کوم کوېسچن یادوي دی وایي چې سال د ګیون ایکویشن بای کمپلیټینګ سکوير میتھډ. نو زه سولوشن کوم چپټر ختم کوم تاسو به زه د پیپر فارمیټ وخیمه چې پیپر بس څنګه پریزنټ کوو او سټپس په څنګه یې کوو. فلحال مونږ از د کولو کوشش کوو چې مونږ کوېسچن از د کوو، بیا باغې نه بس پریزنټیشن پوینټ اف ویو سره او د مارکس پوینټ اف ویو سره پای باندې خبرې کوو. دا ویډیو سپیشل هغه ماشومانو لپاره ده د چا چې پیپرز کم پارټس دي یا د چا چې میث ټیوشن لپاره یا اگر راتلی نشي یا ورسره اکیډمي کې غنی وي ټایم نه ملایږي وته یا اکیډمي ورسره جوړ شته نه یا هغه د فاینانشل مسلې دي. نو ای کور کې د پکې پی اکیډمي چینل باندې د 10th او د 9th میثس فل ویډیوز کتی شي سټپ بای سټپ مدد سره. یہ سټپ بای سټپ تاسو ته ما حل کړی وي او هغه سره تاسو هغه کتی شي او هغه مدد تاسو به مدد درکړي. تاسو به کوم دی هغه کوېسچن دغه نه په خپل ځای کوي او امید دي چې یو چپټر زه وکم نو باقی به تاسو ته نیم په نیمه سټپس بیا نور چپټرو کې آسان لګي. خو تاسو به دومره کوئ چې کوم کوېسچن زه کوم د هغې به ریګولر پریکټس کوئ. صحیح ده؟ دې کوېسچن تاسو ګورئ په کمپلیټینګ سکوير کې ما تاسو دا ویلو پهلې خبره موږ دا کړې وه چې دې کې یو 3-4 سټپ دي. نمبر 1 دا دی چې هغه ما تاسو ته وایي چې کوېسچن سټینډرډ فارم کې نه وي نو سټینډرډ فارم کې ولیکئ او سټینډرډ فارم موږ سره دا و چې ax² plus bx plus c equal to 0. دا سټینډرډ فارم دی د کوادریټک ایکویشن. نو هغه سټینډرډ فارم دی 9x² نو a چې کوم دی الته کې دی 9 بیا دی bx نو b چې کوم دی هغه دی -6 او c چې کوم دی الته دی 5/9. مطلب دا دی دا کوم کوېسچن چې کوم دی راکړی دی دا سټینډرډ فارم کې دی. دا کوېسچن موږ سټینډرډ فارم کې دی. نو دې نه پس دویم سټپ زموږ دا مونږ وایي چې کوم د x² کوفیشنټ وي دلته کې د x² کوفیشنټ a دی او الته 9 دی. نو موږ وی دویم سټپ زموږ دا چې د x² کوم کوفیشنټ دی په هغې باندې به پوره ایکویشن ډیوایډ کړي. نو موږ ډیوایډ کوو دلته ولیکو چې ډیوایډ بای 9 دا به شي موږ سره 9x² by 9 minus 6x divide by 9 और plus 5 by 9 और डबल 9 डिवाइड वाला राशि is equal to 0. उस पता से वही चलता हम डिवाइड करें तो मुझे 9 मल्टीप्लाइड को दा बोले मुझे लिखना शुरू 5 by 9 divide by 9 मुझे पता था कि कला 5 by 9 ही और दा डिवाइड मुझे मल्टीप्लाइड ला चेंज को दा बोलते कि दा बशी 1 by 9 नो कोई 9 मल्टीप्लाइड by 9 रहा दा मुझे सरा खबर के मल्टीप्लाइड छी दलता सो कोई दे स्टेप के बाद 9 कैंसिल छी 9 सरा बात बशी मुझे सरा x² दा 9 ब 3 टाइम्स कम दिन उदारा शी और दा ऊपर 2 बंद शी दा बशी -2 by 3x और प्लस दा बशी 5 by 81 equal to 0. दलता को दा लिखिशम चे x² -2x divide by 3 और प्लस 5 by 81 equal दलता की द्वैम स्टेप दा दे पहला स्टेप जब दाओ पहला स्टेप चे 9 द कोफिशिएंट जो कम द x² अगर डिवाइड करें मुंह पर 9 टूल डिवाइड को द्वैम स्टेप दा दे चे द्वैम स्टेप के मुंगा से कारो को चे कम कांस्टेंट थे दे राइट हैंड साइड था शिफ्ट को दा कांस्टेंट पर राइट हैंड साइड था शिफ्ट को यानी पहला स्टेप जब दाओ पहले स्टेप जब दाओ चे मुंगा x² कोफिशिएंट बांधे कम कोफिशिएंट पाए बांधे पूरे इक्वेशन डिवाइड को द x² कोफिशिएंट 9 थे मुंह पर 9 दा डिवाइड को डाउन डिवाइड को नुमुंग सर दा इक्वेशन जोड़ शो
دویم स्टेप زموږ داو چې کوم کانسټنټ د رائټ طرف ته شفت کړي نو موږ دا کانسټنټ شفت کوو بل اثر راشي موږ سره چې x square minus 2/3x is equal to minus 5/81 دویم स्टेप داو چې shift constant to right hand side نو موږ constant چې کوم د right side پر shift کو third step دا دی چې کوم د x coefficient دی د x coefficient چې کوم دی هغه 2/3 دی یعنی 2/3 موږ سره د x coefficient دی نو موږ دا 2/3 به ډیوایډ کو په څه باندې په 2 باندې چې موږ سره هاف راشي یعنی 2/3 ډیوایډ بای 2 دغه موږ سره راشي 2/3 ملټیپلایډ بای 1/2 نو دا 2 او 2 به کینسل شي موږ سره راشي 1/3 نو دا 2/3 چې کوم هاف دی هغه دی 1/3 د 2/3 چې کوم هاف دی هغه دی 1/3 نو ګوري درې سټیپ یو سټیپ داو چې د x سکوير چې کوم کوفیشنټ دی هغه 9 دی هغه باندې پوره اکویشن ډیوایډ کړي موږ ډیوایډ کو سیکنډ سټیپ داو چې رائټ پلا کانسټنټ شفت کړي نو موږ کانسټنټ شفت کو third step دا دی چې کوم د x کوفیشنټ دی دغه هاف سکوير دغه د هاف سکوير بوث اینڈ سایډ ته اډ کړي نو دغه هاف 1/3 راوړو نو موږ کوشش اډ 1/3 square both hand side دا موږ سره راشي x square minus 2/3x plus 1/3 square is equal to minus 5/81 or plus 1/3 square دې پوره کلیئر دی دنه مزید موږ تاسو کولای شو چې دا شو x square minus 2/3x plus 1/9 is equal to دا څه کولای شو چې ولیکو minus 5/81 plus 1/9 3 3 9 راځي اوس دا چې کوم دی مزید موږ فارموله شیپ کې کو دوباره ولیکو دا شو a square minus 2ab او plus b square دې طرف ته د دې دوه LCM براشي 81 او دلته پاتې شي -5 اور پلس دلته 1 ځکه چې 81 په 81 ډیوایډ شي 1 راشي نو 1 به دې سره ملټیپلایډ شي نو -5 پاتې شو او 81 چې په 9 ډیوایډ شي نو 9 به راشي او 9 به دې سره ملټیپلایډ شي دا وشي یعنی د 5 سره ملټیپلایډ کو -5 سره هم 1 اور دې سره ملټیپلایډ کو 1 سره 9 یعنی دا 81 مونږ په 81 ډیوایډ کو 1 رالو نو 1 مو د -5 سره ملټیپلایډ کو او 81 په 9 ډیوایډ کو نو 9 رالو 9 مو د 1 سره ملټیپلایډ کو دلته کې موږ سره ګوره دا a دی دا b دی نو a موږ سره x دی او b چې کوم دی هغه دی 1/3 نو دا موږ سره ګوره لیفټ سایډ چې کوم دی دا یو کمپلیټینګ سکوير شو یو سکوير کمپلیټ شو پرفیکټ سکوير شو دا موږ څه شو دا موږ سره شو پرفیکټ سکوير دا موږ څه کولی شو چې x minus 1/3 whole square دا ګورئ دا لیفٹ هاند سایډ پرفیکټ سکوير شو رائٹ هاند سایډ چې کوم د موږ سره براشي -5 plus 9 divided by 81 -5 और plus 9 divided by 81 دا موږ سره داسې مزید راشي چې x -1/3 whole square is equal to 4/81 نو ځکه چې د 9 -5 ته راځي 4 نو موږ لیکل 9 - 5 ته راغلو 4/81 خو چونکې کوېسچن کې وایي سال نو سال مطلب دا دی چې x قیمت فایند کړئ نو د x د پاسه سکوير دی او سکوير به ختمېږي سکوير روټ سره او سکوير روټ په ختمېږي سکوير سره یعنی چې کوم ځای کې موږ سره x یا یو ټرم په سکوير روټ کې باندې نو هغه موږ سکوير سره ختمولی شو او چې کله په یو ټرم باندې سکوير راغلی نو موږ سکوير روټ سره ختمولی شو دلته په دې باندې سکوير راغلی دی نو موږ به دا سکوير روټ سره ختمو ټیکینګ سکوير روټ ته ولیکو ټیکینګ square root دا به شي موږ سره x -1/3 whole square او دا به شي 4/81 نو په دې هم سکوير روټ واخلئ
او په دې هم سکوير روټ واخلئ موږ ته پته ده چې کله ریډیکینټ چې کوم وي د هغې چې کوم پاور وي او د انډیکس پاور سیم وي نو پاور به کینسل شي نو موږ دا لیکلی شو شان چې دا سکوير د سکوير روټ سره کینسل شو دا شو x ماینس 1/3 او دا چونکې 2 سکوير دی او دا 9 سکوير دی نو دا به موږ سره راشي شان چې دا سکوير او دا سکوير به د انډیکس سره ختم شي دا به شي x ماینس 1/3 is equal to 2/9 خو دلته به ولیکو پلس ماینس ځکه چې کم نمبر سکوير روټ نه بار کېږي هغې سره پلس ماینس راځي د دې مطلب دا شو چې دا x ماینس 1/3 دا د 2/9 هم برابر دی او x ماینس 1/3 دا د ماینس 2/9 هم برابر دی دا 1/3 شفت کوي رائټ پلا نو موږ سره د x قیمت معلوم شي x په خپل ځای پر دی دا شو 2/9 او پلس 1/3 دا دوانو LCM 9 رالو دا 9 چې په 9 ډیوایډ شي نو 1 راځي او 1 به بره ملټیپلایډ کې 2 سره 1 ملټیپلایډ بای 2 او پلس 9 چې په 3 ډیوایډ شي نو 3 راځي نو 1 سره به ملټیپلایډ کې دا شو 3 دا شو x is equal to دا شو 2 plus 3 divide by 9 دا شو 5/9 دلته راشي دا موږ سره چې کوم دی دا بل راغلی x برابر راشي minus 2/9 او plus 1/3 دینه براشي موږ سره x is equal to د دوه LCM سره لو د دوه LCM بل راشي 9 نو 9 چې راشي به minus 2 او هغه به شي موږ سره plus 3 نو هغه نه براشي موږ سره د دوه راغلو 1/9 دا به شي 1/9 ځکه چې -3 نه -2 لاړو نو هغه سره راغلو 1 پاتې شو 1/9 پاتې شو د x یو قیمت 5/9 راغلو او د x بل قیمت 1/9 راغلو مطلب دا دی چې د سولوشن سیټ چې کوم دی هغه موږ سره راغلو 1/9 and 5/9 دا موږ سره کمپلیټ کوېسچن شو او دا د دې سولوشن سیټ شو امید دی چې دا طریقه به تاسو ته کلیر وي دا اوس ما دوه کوېسچنې په کمپیوټر سکوير میتھډ کې یو چې کوم دی سمپل کوېسچن او یو پکې کمپلیکیټډ نو دواړه مې کړل دي د نه علاوه نور څومره کوېسچن دي دا غي د لپاره به عمده پوینټ ساتي چې فرست په کوېسچن سټانډرډ فارم تاړوي د کوادریټک ایکویشن او بیا چې کله سټانډرډ فارم ته وړي نو بیا چې کوم د دې خپل درې سټپ دی هغه کوي نمبر 1 چې د x سکوير کوم کوفیشنټ وي پاره باندې پورا کوېسچن ډیوایډ کړي د x سکوير کوفیشنټ 9 نو موږ په 9 باندې پورا کوېسچن ډیوایډ کو بیا دویم سټپ داو چې کوم کانسټنټ دی دا به رائټ ته شفت کړي نو موږ دا کانسټنټ رائټ ته شفت کو تھرڈ سٹیپ داو چې د x کم کوفیشنٹ دی 2/3 د هاف سکوير د هاف معلوم کړي او بیا دغه سکوير به دغه د هاف سکوير به دوه طرف ته اډ کړي د هاف چې کوم دی 1/3 راتلو موږ دا 1/3 سکوير د طرف ته اډ کو لیفت هاند سایډ ته اور رائٹ ہینڈ سائڈ ته موم ایڈ کو چې دوه طرف ته ایڈ کو بیا مثال کو نو لیفٹ سائڈ ته یو پرفیکٹ سکوير جوړ شو او رائٹ ہینڈ سائڈ ته موږ سره دا پاتې شو نو چونکه دلته کې x راغلی نو x د پاسه سکوير راغلی د سکوير ختمول لپاره موږ سکوير روټ واغشتو او دلته د دې پاسه به موږ سکوير روټ راشي دا به کینسل شي x - 1 او 3 راغلو او دا سکوير روټ راغلو باقي کوم دی په سمپل طریقه باندې مثال کو او باقي کوېسچن موږ سره صحیح سولوشن سیټ دا x is equal to 1/9 اور 5/9 راغلو دې پورې سم مشکلات دي نو بیا تاسو هغه وایي موږ ته کمنټس کې ان شاء الله نور ویډیوز به موږ بیا اپلوډ کوو اور کوشش وکړو چې د میاشت کې دنه موږ 10th ټول کورس په ویډیوز کې تاسو ته اپلوډ کوو او د 9th سره چې تاسو د کوم سپلیمنټری ایگزام را روان دي یا کوم پیپرز کې سپلیمنټری نه وي نیکسټ ټایم چې تاسو میثز کوئ چې تاسو د ټیوشن ضرورت ناراضي صحیح ده